بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فعل ماض مبني على الضمة. قالوا فعل ماضی دی مبنی دی په ضمه و واو الجماعة و د جمع په قالو کې ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل رفع فاعل. دا ضمیر متصل دی مبنی دی په سکون په محل د رفع کې فاعل دی. تلک تی اسم اشارة مبنی على السکون. دا تی اسم اشاره دی مبنی دی په سکون باندې علی الیاء المحذوفه او دغه سکون دا په یاء محذوفه باندې دی. فی محل رفع دا په محل د رفع کې مبتدا دی. واللام او لام په تلک کې للبعد په للبعد کې الف لام عوض د مشار الیه دی. لبعد المشار الیه لام په تلک کې د پاره د بعد د مشار الیه دی. حرف مبنی علی السکون دا حرف دی مبنی دی په سکون. والکاف او کاف په تلک کې حرف خطاب مبنی علی الفتح حرف خطاب دی مبنی دی په فتحه. اذن حرف جواب مبنی علی السکون او اذن چې دی دا حرف جواب دی او مبنی دی په سکون باندې. کرتون خبر دی مرفوع دی و علامت رفعه تنوین الضم علامت د رفع د دی تنوین دی کم چې د ضمې په شکل کې دی. خاسرتون صفت مرفوعه و علامت رفعها تنوین الضم او خاسرتون صفت دی مرفوع دی و علامت د رفع تنوین دی کم چې د ضمې په شکل کې دی. فانما کې الفاء استینافیه حرف مبنی علی الفتح فا استینافیه دا او دا حرف دی مبنی دی په فتحه. و ان حرف توکید و نصب مبنی علی الفتح او ان حرف تاکید و حرف نصب دی مبنی دی په فتحه. و ما کافة لئن عن العمل حرف مبنی علی السکون او ما په انما کې کافه عن العمل دا ان لرا یعنی ان د عمل نه منع کوي او دا حرف دی مبنی دی په سکون باندې. هي ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا او دا هي دا ضمیر دی منفصل مبنی دی په فتحه په محل د رفع کې مبتدا دی. زجرتون خبر مرفوع و علامت رفعی تنوین الضم او زجرتون خبر دی مرفوع دی و علامت د رفع د دی تنوین دی کم چې د ضمې په شکل کې دی. واحدتون صفت مرفوعه و علامت رفعها تنوین الضم او واحدتون دا صفت دی مرفوع دی و علامت د رفع د دی تنوین د ضمې په شکل کې دی. فاذا کې الفاء زائده حرف مبنی علی الفتح فا زائده دا او حرف دی مبنی دی په فتحه. و اذا حرف يدل على المفاجأة مبنی علی السکون او اذا حرف دی دلالت کی په مفاجات باندې او مبنی دی په سکون. هم ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا هم ضمیر منفصل دی مبنی دی په سکون په محل د رفع کې مبتدا دی. بالساهرة کی با حرف جر مبنی علی الکسر با حرف جر دی مبنی دی په کسره. والساهرة اسم مجرور بالباء او الساهرة اسم دی مجرور دی د با په وجه و علامت جره الکسرة علامت د جر دی کسره ده. والجار والمجرور متعلق محذوف او بالساهرة جار مجرور دا متعلق دی د محذوف خبر او دا خبر دی د پاره د مبتدا. هل حرف استفهام مبنی علی السکون هل حرف استفهام دی مبنی دی په سکون. اتا کا کہ اتا فعل ماض مبنی علی الفتح المقدر للتعذر او اتا چې دی دا فعل ماضی دی مبنی دی په فتحه باندې هغه فتحه مقدر ده للتعذر د وجه د تعذر نه ځکه په دې کې قاعده جاری شوې ده چې یا متحرک ما قبل د فتحه په الف بدل شوه. اوس په الف باندې فتحه ناراضی په الف باندې د فتحې راتل متعذر دی په دې وجه دلته کې دا مبنی دی په فتحه مقدر ده پټه ده. والکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول به او کاف ضمیر متصل مبنی دی په فتحه په محل د نصب کې دی مفعول به دی. حدیث فاعل مرفوع و علامت رفع ضمه وهو مضاف
حدیث دا فاعل دی او مرفوع دی او علامت د رفع د دی ضمه ده او دا مضاف دی. موسی مضاف الیه مجرور، موسی مضاف الیه مجرور دی و علامت جره الفتحه المقدره للتعذر او علامت د جر په موسی کې فتحه ده کوم چې مقدره ده او پټه ده للتعذر د وجه د تعذر نه ځکه په الف باندې فتحه متعذر دی راتلل لانه ممنوع من الصرف او دا دویم علت چې دی نو دا د پاره دا دی چې علامت د جر په دی کې فتحه ده نو علامت د جر په کې فتحه ځکه دا غیر منصرف دی للعلمیت والعجمه د علمیت او د عجمه کې دو د وجه نه یعنی دو سببونه په کې د اسباب د منع صرف نه راغلي دي. اذ ظرف للزمان الماضي مبني على السكون، اذ دا ظرف دی د پاره د زمانه ماضی مبنی دی په سکون فی محل نصب، دا په محل د نصب کې دی او هو مضاف او دا مضاف دی. ناداه کې نادا چې دی فعل ماضن، دا فعل ماضی دی مبنی علی الفتح المقدر للتعذر، دا مبنی دی په فتحه مقدر باندې للتعذر د دی وجنه چې په الف باندې د فتحې راتل المتعذر دی. والهاء او ها په ناداه کې ضمیر متصل مبنی علی الضم، دا ضمیر متصل دی مبنی دی په ضمه فی محل نصب، دا په محل د نصب کې ده. مفعول به مفعول به دی ربه کې رب فاعل مرفوع وعلامت رفعه الضمه، رب دا فاعل دی مرفوع دی او علامت د رفع پدې کې ضمه ده. والجمله الفعلیه فی محل جر، او جمله فعلیه دا ټوله یعنی فعل فاعل دا په محل د جر کې ده مضاف الیه او دا مضاف الیه دی د از د پاره. والهاء او ها پر ربه کې ضمیر متصل مبنی علی الضم، ضمیر متصل دی مبنی دی په ضمه فی محل جر، په محل د جر کې د ها مضاف الیه، مضاف الیه د رب د پاره. بالوادی کې الباء حرف جر مبنی علی الکسر، با حرف جر دی مبنی دی په کسره. والوادی او الوادی اسم مجرور بالباء، دا اسم دی مجرور دی د با په وجه. علامت جره الکسره المقدره، علامت د جر پدې کې کسره مقدره ده للثقل على الياء المحذوف، زکه چې کوم یادل ته کې په الوادی کې حذف شوی د اصل کې وادي وو نو په هغه وادي باندې د کسره ثقيله و نو دا مقدره او محذوف او ګرځول شه. المقدس صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة، المقدس صفت دی مجرور دی علامت د جر دی کسره ده. طوان بدل او عطف بیان، طوان دا بدل دی عطف بیان دی د الواد المقدسنا، وعلامت مجرور او دا مجرور دی وعلامت جره الكسرة، علامت د جر دی کسره ده. المقدرة للتعذر او کسره مقدره ده د وجه د تعذرنا. اذهب فعل امر مبني على السكون، اذهب فعل امر دی مبنی دی په سکون. والفاعل ضمیر مستتر او فاعل دی ضمیر مستتر دی په استتاری وجوبی سره. تقدیره انت چې دای تقدیر انت دی. الى حرف جر مبنی علی السکون، الى حرف جر دی مبنی دی په سکون. فرعون اسم مجرور بالى، فرعون اسم مجرور دی په الى سره. وعلامت جره الفتحه، علامت د جر دی فتحه د نون ده لانه ممنوع من الصرف للعلمیه والعجمه، ځکه دا غیر منصرف دی د عالمیت او عجمه کې دو د وجه. انه کې ان حرف توکید و نصب مبنی علی الفتح، ان حرف تاکید و حرف نصب دی مبنی دی په فتحه. والهاء او ها ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب اسم ان، دا ضمیر متصل دی او مبنی دی په ضمه په محل د نصب کې ده ها، ځکه دا اسم جوړیږي د پاره د ان. طغى فعل ماض، طغى فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدر للتعذر، مبنی دی په فتحی مقدر باندې او فتحه په ظاهر کې ځکه ناراضی چې متعذر د فتح راتلل دلته. والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، او فاعل د طغى ضمیر مستتر دی چې د هغې تقدیر هو دی. والجملة الفعلیه او دا جمله فعلیه یعنی فعل فاعل فی محل رفع خبر ان، دا په محل د رفع کې خبر د ان د پاره جوړیږي. فقل کې الفاء حرف عطف، فا حرف عطف دی. وقل فعل امر مبنی علی السکون، او قل فعل امر دی مبنی دی په سکون او فاعل دی مستتر دی په استتار وجوبی سره.
او تقدیر داغي انت دی. هل حرف استفهام مبنی علی السکون، هل حرف استفهام دی مبنی دی په سکون. لکه کی اللام حرف جر مبنی علی الفتح، لام حرف جر دی مبنی دی په فتحه. والکاف ضمیر متصل مبنی على الفتح في محل جر باللام، او کاف ضمیر متصل دی مبنی دی په فتحه په محل د جر کې دی د لام حرف جر د وجه. اله حرف جر مبنی على السکون، اله حرف جر دی مبنی دی په سکون. ان حرف توکید و نصب مبنی على الفتح، ان حرف تاکید و حرف نصب دی مبنی دی په فتحه. تزکا فعل مضارع منصوب، تزکا فعل مضارع منصوب دی بان د وجه. وعلامه نصبه الفتحه المقدره للتعذر، او علامت د نصب د دی فتحه مقدره ده د وجه د تعذر د اغینا، یعنی فتحه راتل دلته متعذر دی په ظاهر کی. والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انت، او فاعل د دی ضمیر مستتر دی چې د هغه تقدیر دی انت. و اهدیه کی و حرف عطف دی مبنی علی الفتح، مبنی دی فتحه. و اهدیه فعل مضارع منصوب، اهدیه فعل مضارع منصوب دی. و علامت نصبه الفتحه، او علامت د نصب د دی فتحه. والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انا، او فاعل د اهدیه ضمیر مستتر دی چې تقدیر د هغه انا دی. والکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب، او کاف په اهدیه کې ضمیر متصل مبنی دی په فتحه په محل د نصب کې دی مفعول به، ځکه دا مفعول به دی د اهدیه د پاره. اله حرف جر مبنی علی السکون، اله حرف جر دی مبنی دی په سکون. ربک کې رب اسم مجرور باله، دا اسم دی مجرور دی د اله د وجه. علامت جره الکسره، علامت د جر پدې کې کسره ده. والکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح، او کاف پدې کې ضمیر متصل دی مبنی دی په فتحه فی محل جر مضاف الیه، دا په محل د جر کې دی مضاف الیه دی. فتخشى کې فاعل الفاء حرف عطف مبنی علی الفتح، فا حرف عطف دی مبنی دی فتحه. وتخشى فعل مضارع منصوب، او تخشى فعل مضارع منصوب دی. وعلامت نصبه الفتحه المقدره للتعذر، او علامت د نصب د دی هغه فتحه ده کوم چې مقدره ده، یعنی په ظاهر کې نخکاری. للتعذر ذکر دلته کې فتحه په ظاهر کې راتل متعذر دی. والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انت، او فاعل دا تخشا ضمیر مستتر دی چې تقدیر د هغه انت دی. فاراه کې فا حرف عطف مبنی علی الفتح، فا حرف عطف دی مبنی دی په فتحه باندې. او ارا فعل ماضی، ارا فعل ماضی دی مبنی علی الفتح المقدر للتعذر، مبنی دی په فتحه مقدر باندې د وجه د تعذر نه. والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، او فاعل د دې ضمیر مستتر دی چې تقدیر د هغه هو دی. والهاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به اول، او ها ضمیر متصل دی مبنی دی په ضمه په محل د نصب کې، دا مفعول به اول د اراده پاره. الآیه مفعول به ثانی منصوب وعلامه نصبه الفتحه، الآیه مفعول به ثانی دی او منصوب دی، علامت د نصب د دی فتحه ده. الکبرى صفه منصوبه وعلامه نصبها الفتحه المقدره للتعذر، الکبرى صفت دی د الآیه منصوب دی په دی وجه باندې، او علامت د نصب د دی فتحه ده. المقدره کما چې مقدره ده للتعذر د وجه د تعذرنا. فكذب كفا حرف عطف مبني على الفتح، وكذب فعل ماض مبني على الفتح. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، او فاعل د دې ضمیر مستتر دی چې تقدیر هو دی. وعصا کې الواو حرف عطف مبني على الفتح، و حرف عطف دی مبنی دی فتحه. او عصا فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدر للتعذر، عصا فعل ماضی دی او مبنی دی په فتحه باندې کما فتحه چې مقدر ده د وجه د تعذر نه، یعنی دا فتحه په ظاهر کې راتل متعذر دی.
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو او فاعل د دې ضمیر مستتر دی چې تقدیر دای هو دی. ثم حرف عطف مبني على الفتح ثم حرف عطف دی مبني دی ففتحه. ادبر فعل ماض ادبر فعل ماضی دی مبني على الفتح مبني دی ففتحه. والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو او فاعل د دې ضمیر مستتر دی چې تقدیر دی هو. يسعى فعل مضارع يسعى فعل مضارع دی مرفوع دی وعلامه رفعه ضمه المقدره للتعذر او علامت د رفع دی هغه ضمه ده کوم چې مقدره ده د وجه د تعذر د اغینه یعنی هغه په ظاهر کې نشی راتلی. والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو او فاعل د دې ضمیر مستتر دی چې تقدیر هو دی. فحشر کې الفاء حرف عطف مبني على الفتح وحشر فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو. فنادى کې الفاء حرف عطف مبني على الفتح ونادى فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر. نادى فعل ماضی دی مبني دی ففتح مقدر باندې د وجه د تعذر د فتحی ظاهرنا. والفاعل او فاعل د دې ضمیر مستتر تقدیره هو. فقال کې الفاء حرف عطف مبني على الفتح وقال فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر. وقال او قال چې دا فعل ماضی دی مبنی دی په فتحی ظاهر باندې په فتحی مقدر باندې دا مبنی نه دی دا د کاتب نه صحو شوی ده. والفاعل او فاعل د دې ضمیر مستتر تقدیره هو او فاعل د دې ضمیر مستتر دی چې تقدیر هو دی. انا ضمیر منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. انا ضمیر منفصل دی مبني دی په سکون په محل د رفع کې مبتدا دی. ربکم کې رب خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه دا خبر دی مرفوع دی علامت د رفع د دې ضمه ده. ورب مضاف او رب مضاف دی. وکم ضمیر متصل مبني على السكون او کوم ضمیر متصل مبنی دی په سکون فی محل جر مضاف الیه په محل د جر کې دی مضاف الیه دی. الاعلى صفه مرفوعه وعلامه رفعها الضمه. الاعلى دا صفت دی د رب د پاره په دی وجه مرفوع دی او علامت د رفع د دی ضمه د المقدره هغه ضمه مقدر ده للتعذر د وجه د تعذر د ظاهر ضمینه ظاهر ضمه دا په الف باندې ناراضي او د دې په اخر کې الف دی. فاخذه کې فا حرف عطف مبني على الفتح واخذ فعل ماض مبني على الفتح والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به او ها ضمیر متصل دی مبنی دی په ضمه باندې په محل د نصب کې مفعول به دی. الله لفظ الجلاله فاعل مرفوع لفظ د جلال فاعل دی مرفوع دی وعلامه رفعه الضمه علامت د رفع د دې ضمه ده. نکال مفعول مطلق نکال مفعول مطلق دی منصوب دی وعلامت نصبه الفتحه علامت د نصب د دی فتحه ده. وهو مضاف او دا مضاف دی. الاخره مضاف الیه مجرور الاخره مضاف الیه دی د نکال مجرور دی وعلامت جره الكسره او علامت د جر د دی کسره ده. والاولى ک الواو حرف عطف مبني على الفتح او والاولى او الاولى اسم معطوف مجرور دا اسم دی معطوف دی مجرور دی وعلامت جره الكسره المقدره للتعذر علامت د جر د دی کسره مقدره ده د وجه د تعذر د کسره ظاهر نه. ان حرف توکید و نصب مبنی علی الفتح ان حرف توکید دی او حرف نصب دی مبنی دی په فتحه. فی حرف جر مبنی علی السکون ذالک کی ذا اسم اشاره مبنی علی السکون فی محل جر دا اسم اشاره ده او مبنی دی په سکون باندې په محل د جر کې دا ذالک په محل د جر کې دی بفی د فی حرف جر د وجنه. والجار والمجرور خبر ان مقدم او جار مجرور په اعتبار د متعلق سره دا خبر دی د ان د پاره خبر مقدم. واللام او لام په ذالک کې للبعد د پاره د بعد د مشار الیه دی. حرف مبنی علی الکسر دا حرف دی مبنی دی په کسره. والکاف حرف خطاب مبنی علی الفتح او کاف حرف خطاب دی مبنی دی فتحه. لعبرتن کی اللام لام التوکید حرف مبنی علی الفتح
لام د تاکید د پاره د حرف د مبنی د په فتحه وعبرتن او عبرتن اسم ان دا اسم د ان د پاره د مؤخر دی منصوب دی وعلامت نسبی تنوین الفتح وعلامت د نسب د تنوین دی کم چې د فتحې په شکل کې دی لمن کې اللام حرف جر مبني على الكسر لام حرف جر مبني دی په کسره ومن اسم موصول او من اسم موصول دی بمعنى الذي بمعنى د الذي مبني على السكون مبني دی په سکون فی محل جر باللام دا په محل د جر کې د لام د وجنه يخشى فعل مضارع مرفوع يخشى فعل مضارع مرفوع دی وعلامه رفعه ضمه مقدره للتعذر علامت د رفع د ضمه مقدره ده د وجه د تعذر د ضمینه په الف باندې والفاعل او فاعل د دې ضمیر مستتر تقديره هو ضمیر مستتر دی چې تقدیر هو دی والجمله الفعليه لا محل لها من الاعراب او دا جمله فعلیه فعل فاعل د دې لپاره محل د اعراب نشته ځکه دا صله الموصول دا صله د موصول ده